على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږم پارا شپږم نمبر آیت تمام آیاتونو کی طهارت باطنی ذکر شو چې هغه ایمان قبل ولدی وعدو باندې ایمان اس پدی آیاتونو کی طهارت ظاهری ذکر کی چې تاسو کله د مانځه اراده کوئ نو پاکي حاصل ہوئی او خپل ظاهر د پلیتینا پاک ہوئی نو مخکم طهارت ذکر ہوئی اس وقت طهارت ذکر کی اللہ جل شانہ پدی آیت کریمہ کی فرمائی کله چې تاسو د مانځه کول اراده کوئ نو تاسو ځان پاک کړئ کبھی اودسی کتاس اودسو کی او کتاس حالت دا جنابت کی نبیات تاسو غسلو نبیات طریقات اودس اللہ پاک ذکر کی کہ اودس بسکت کوئی اودس بتاسو کوئی اول بخبل خبل مخونو وینزی بیا بلا سنو وینزی دا سنگل سار بیا بلا سر مسو وینزی او داغی نبان کو بیا پی ہوئی چداد او دس فرائض کی سلور او دس کے سلور فرض مخوندل لازن وندل سر مسک ول او سر پی وندل دا سلور فرض اغدل کسی او کتاسو حالت جنابت کی نتاسو بیا غسل کی بیا غسل کی دری فرض دی بلکیو باچول بوزکیو باچول او پٹول وجود باندی او بیاول دادا غسل فرض دی غسل بیا کتاسو داسی چه تاسو او دس نشی کولی یا مثال غسل نشی کولی دا عذر پا بنان تاسو بیا تیممو عذر مصدی بیماران کی او دس نشی کولی یا غسل نشی کولی یا فسفر کے اوبنشتا یا مثال تاسو بے اودسی او عذر دی اوبنشی استعمال یا تاسو پا حالت دا جنابت کی تاسو اوبنشی استعمال عذر دی بیا تاسو تیمم نو پا تیمم کی بیا تاسو طریقہ دا تیمم دا اختیار کی چنیت کو کئی نو دنیت نبات پاکوں کا باندی دو ضرب ہوا ہے
پیری بزمکی لاسونه راواچوي یو پیره چې مراواچو نو ټول مخ په مسح کې لاسونه براځي په ټول مخ دیمه پیره چې زمکه لاسونه راواچو نو لاسونه بدوار مسح کې خلاص اول چې خلاص د تفسیر جدا کې ورته صورت سي طریقه د تیمم ذکر د دې پیدا د چې الله پاک پتا سبحانه خپل نعمت تام کی او تاسو پاک نعمت الله دادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت خصوصی نعمت الله هغه د تیمم اسانی ده مکانو امتونو ته تیمم طریقه نو نبی علیہ السلام امت الله خصوصی فضل او تیمم وتجایز وبنشتا کټول عمر تاسو غنه ملاوي یا عذر د استعمالول نشي ټول عمر په تیمم باندې عبادت کول شي څنګه پاکي چې براولي دا ډار پاکي تیمم براولي د کلا تیمم د ابو په ذکر نو کوم ابو باندې تمون سکول شي نو په تیمم کول شي تلاوت کول شي ذکر کول شي جمعات تک کول شي څومره عبادت کې پتا او د سبب په ابو باندې کول شي او دا عبادتونه په تیمم کول شي دا د آیت مختصر وضاحت شو په دې آیت کریمه کې یو ځکه لفظ ذکر کیږي وامسحوا برؤوسکم وارجلکم ارجلکم دا د تفصیلو لاندې چې تاسو وینئ مخم وینځه ایدیکم لاسونم وینځه په اودس کې ارجلکم وینځه یو قرأت دا او دیم قرأت دا دی وارجلکم دا بدلان راشي د ومسحو چې تاسو وینځئ مخونه او لاسونه او د سر مسح کی او په مسح کی دواړه قرأتونه شته اوس بدیل دی کې د اهل سنت مذهب دا چې خفیف او اودس کې وینځي نو دا د قرأت د ارجلکم دا غي مستا او د شیعاګانو مذهب دا چې په باندې ومسکه دا ارجلکم تشریح او معنی په باندې ومسکه ظاهرا خدا معلومیږي چې واړه ډیګري کسوبي وینځه په باندې ومسکه لیکن بیا د مفسرین یو قاعده ده او د امت مسلمه یو عمل هغه چې کله په دوه سيزونو کې تعارض راشي یو ځای وي چې وینځي او بل ځای وي چې مسح کوي بیا باغځه کې تک کېږي صحابه چې د قران کریم اولنی شاګردان صحابه هغه څه کړی د صحابه اجماع او اتفاق پدې چې په اودس کې بخفي وینځي مسح کې باندې معلومه ده چې ارجلکم د دې مطلب په وینځل مسح کول نه نو بیا چې ارجلکم پکې راغلی په دې ځکه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ارجلکم مسح دا په صورت کې چې په خو باندې د موزي ارجلکم د خو مسح کوا چې موزي وي ارجلکم په وینځه چې موزي دي نه دواړه کې یا ارجلکم کجدا تفسیر رؤوسکم لاندې په دې کې مفسرین ډېر جوابات کړي خو شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ارجلکم تبارا په دې کې فعل محذوف دي هغه لاندې داخل دي دا وینځلنا چې وینځي تاسو ته په باندې مسو کوي دا پسر باندې مسو کیو وی وینځي دا په وینځل دا په مسا نه دا د مسحو لاندې داخل نه دي د دې عامل خپل باندې محذوف او مقدر خپل وینځي په باندې مسا نه کیږي بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث متواتره په دې باندې نقل دي چې په اودس کې وینځي مسکه بنا
یو د صحابه اجماع شو د امت تعامل شو قراءت متواتره شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر او دس بی وینځل نو په خپل باندې مسا نشته نو د خپل مبارک کې دوه قسمه وظیفه شو یو وظیفه د خپل وینځل شو چې موزي بی وینځل دیم وظیفه د خپل مسا شو چې په خپل موزي وي که موزي مسا که موزي وینځل دین علاوه دریمه طریقه پکې نشته لکه اوس بعضې خلک هغوی وایي چې جرابې دې واچوي په هغې مسح کېږي نو هغه خبره صحیح نه ده ځکه د خپل دوه طریقې یا وینځل یا مسح نو مسح په موضوع او وینځل په غیر موضوع نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنان اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو ارادو کې د پاسېدو د مانځه فاغسلوا نو پس تاسو وینځئ وجوهکم خپل مخونه ټول مخ وینځل فرض وأيديكم وباللاسنا إلى المرافق تسنگل سرم وامسحوا برؤوسكم أو تاسو بسوكي فخر سرنبان وأرجلكم وتاسو وینځئ خپل خپې إلى الكعبين دګېټو سرم وإن كنتم جنبا أو کچرې تاسو په حالت د جنابت فطهروا پس تاسو غزان پاکي غسل وکړئ وإن كنتم مرضى کچرې تاسو بیماران او على سفر یا په سفر باندې او جاء احد منكم من الغائط یا راشي او تاسو نه تبي او د سینا او د سماتولنا او لامستم النساء یا تاسو دې کړي بي بیان تا چې تاسو باندې غسل فرض شوی فلم تجدوا ماء فاستاسوا فتيمموا